د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت خبرم شروع کړي و د غدری جمعې پکې د پاک پیغمبر مبارک د معراج خبر رااله د دواړو جهانو سردار مبارک باندې 15 منځونه فرض شو نو پاک پیغمبر مبارک چراغي نو سبا د ماسپخین په ټیم کې چې کله ماسپخین شو نو جبرئیل امین راغی او د بیت الله په خوا کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته امامت ورکړی دی د دین مخکم چې کله علیه الصلاۃ والسلام ته په غار حرا کې رب العالمین پیغمبري ورکړه نو هغه ځای کې رب العالمین اوبر احکار کړي پاک پیغمبر مبارک ته جبرئیل امین د اودس چلو خو او بیا یې ورته د مانزه طریقه خوله نو د دواړو جهانو سردار مبارک به د سار منظم کو او د مازیګر د منځ بهم کو چې ترسو پوری 15 منځونه پر شوي نو علیه الصلاۃ والسلام به د سار منظم کو او د مازیګر د منځ بهم کو خلی او صحابه بم کول خو لیکن دا دواړه منځونه د دواړو جهانو سردار مبارک باندې او صحابه باندې دا فرض نو دا نفل منځونه نو بیا چې کله په معراج کې دا منځونه فرض شو دا 15 نو د دواړو جهانو سردار مبارک اوس مې درته وی چې جبرئیل امین د ماسپخین په ټیم کې راغی احادیث مبارکو کې راځي عند الباب د بیت الله د دروازې په خوا کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته امامت ورکړی دی اولی ورته د ماسپخین منځو که او په داسې وخت کې ورته د ماسپخین منځو که چې سینګ د انور د سر نه ووړید او زوال شو نو د ماسپخین چې کم لومبی ټیم دی نو په دغه وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته جبرئیل امامتی ورکړه جبرئیل امین دا امام شو او د دواړو جهانو سردار مبارک ورپسې ودرېد طریقې ورته ښودله بیا د مازیګر په ټیم انشاءالله چته الله دې توفیق راکړي د منځونو طریقه به انشاءالله یو وخت کې مفصل که الله وغوښته بیان بشي نو د وختونو ذکر به پکې هم انشاءالله بیا تفصیلی راشي نو بیا د مازیګر په لومبي ټیم کې بیا جبرئیل امین د دواړو جهانو سردار مبارک ته د مازیګر د مانځه امامت ورکړ بیا د ماښام په ټیم کې چې خلک دا روژه ماتی او افطار کوي نو په دغه وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته د ماښام هغه امامتي ورکړه بیا د ماسخوتن د مونځ دا چې د ماسخوتن کله لومبی ټیم شو ماسخوتن داخل شو نو په دغه وخت کې جبرئیل امین د دواړو جهانو سردار مبارک ته امامت ورکړ او د سار منځ چې کله سبا راوخته نو په اول ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک ته د سار د مانځه هغه امامت ورکړ نو ګوره چې کم اول وختونه دي نو په هغې اول وختونو کې ورته منځونه وکړل بیا په دویمه ورځ باندې جبرئیل امین راغی او د ماسپخین د مانځه امامت یې ورته ورکړ لیکن د ماسپخین چې کم اخیری ټیمو نو په هغې وخت کې ورته ورکړ او د مازیګر د مانځه امامت یې ورته ورکړ د مازیګر چې کم اخیری ټیمو په هغې وخت کې ورکړ او په لومبی ورځ باندې د ماښام امامت چې ورته کم وخت کې ورکړی نو په هغې ټیم کې ورته د ماښام هغه مونځو که لکه په لومبی ورځ باندې چې کم وخت کې کړی په هغه وخت کې وکړ د ماښام دا وخت عمرونو داسې لنډ کوتاه زمونږ د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب باندې نه دی دا موږد دی
خو دومره خبره ده چې بیا لږ وروستو شي نو کراهت پکې راځي نو په دې وجه باندې په هغې وخت کې ورته مونځ وکړه چې په کوم وخت یې ورته په لومبۍ ورځ باندې کړی نو په دې وجه اخري وخت کې ورته ونه کړ نور زمونږ خلک دا ډېر زیات ګورې تلوارګند دی د ماښام دا مونځ چې کله مؤذن اذان وکړي لوسپیکر ته به ولاړ نو چې څنګه د اذان نه فارغه شي نو آواز به ورکړي لکه اقامت کوي نو دی لا لوسپیکر ته ولاړ دی او هغې ځای کې اقامت شروع شو نو چې دی ورځي نه هغوی ته نیم اقامت کړی نی نو دونه د ماښام دا وقت رونو دونه کوتا هم نه دی ګورئ احادیثو مبارکو کې راځي بعضې روایات پکې داسې هم شته چې د ماښام د مانځه نه مخکې چې یو 2 رکعاته نفل به صحابه کرامو کول پکې آیا دا ثابت دی که نه دی ثابت هغه اوږده واقعه د احادیثو کې راځي دغه خبره نه چیړم خو دومره کوتا هم نه دی دا اذان د پاره د غایبینو دی چې کوم انسان په جومات کې نشته او کور دی نو تا ورته اذان وکړه ته ورته حی علی الصلاه مانځه لره اذان حی علی الفلاح د کامیابی او د نجات ځای لره اذان نو ستا په حی علی الصلاه باندې هغه را روان شو او دې ځای کې د ماښام اذان دی لا ختم کړم نه دی ختم دی که هلکې اقامت کوه نو د اذان دی چاته وکړه دا رابلې څوک او که ته وی چې خلک د مخکې نه به راځي په جومات کې به موجود دي نو چې کوم حاضرین دي نو د هغې دپاره اقامت اقامت چې کوم په جومات کې حاضر دي او دا اذان دا دپاره د غایبینو دی چې کوم کسان غایب وي او په هغې وخت کې نه اذان به وکړي نو جومات ته به ځان حاضر کړي نو خیر د ماښام دا وخت دونه لنډ تنګ هم نه دی لکه څومره ملګو چې خلکو لنډ تنګ کړی دی لږ د مقتدیانو هم خیال ساتل پکار دی نو خیر د ماښام خبره مې درته کوله چې په لومبۍ ورځ باندې ورته په کوم وخت کې جبریل امین امامت ورکه نو په دویمه ورځ یې ورته په هغې وخت کې امامت ورکه ځکه د ماښام وروستو وخت بیا مکروه دی چې ډېر وروستو شي او د ماسخوتن دا مونځ یې ورته په لومبۍ ورځ باندې په هغې ټیم کې کړی و چې کوم وخت کې ماسخوتن داخل شوی او په دویمه ورځ د سبا د راختو نه لږ مخکې ورته وکړه په آخري وخت کې ورته وکړه بیا ورته جبریل امین او فرمایل دا چې کوم وختونو کې در تمام منځ وکړه نو دا د دې بس دا ستا او ستا د امت دپاره دا وختونه شو حدیثو کې خو راځي چې دا ستا او د انبیاو دا وختونه خیر په دې کې څه خبرې شته خو هغه اوږدېږي نو بس اوقات یې ورته وښول چې د دې وخت نه د ماسپښین وخت شروع کېږي او د دې وخته پورې ټیم دی د مازدیګر د دې نه شروع کېږي او د دې وخته پورې دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته اوقات هم وښول او دا 15 مونه پرش شو اوس وروڼو مونځ داسې عبادت دی چې زکات پرش شوی دی نو د زکات حکم راغی د دواړو جهانو سردار مبارک په ځمکه او د زکات حکم راغی که حج پرش شوی دی نو د حج د فرضیت دپاره په دواړو جهانو سردار مبارک اسمانونو ته نه دی ختلی شوی د زکات د فرضیت دپاره اسمان ته نه دی خیجولی چې ورېږه هلته وخیجو نو مې هلته به پرس کوو د اووم اسمان نه بره او یا ورېږه حج پرس کوو نو د دواړو جهانو سردار مبارک معراج به کېږي نو هلته به پرس کوو او دا مونځ یې چې پرس کوو نو پاک پیغمبر مبارک د اسمانونو نه بره ختلی دی الله سره ملاقات شوی دی هلته په الله مونځ فرض کړی دی د دې نه د مانځه هغه اهمیت معلوم شو چې د ایمان نه پس چې کم فرایض دي نو مونځ پکې ډېر زیات اهم شی دی دا د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې دپاره بره الله پاک بوتلی دی وان من شیء الا یسبح بحمدک داسې یو څیز هم نشته چې د هغه د الله پاک ثنا نه وایي د کاڼو ته وګوره کاڼي د الله پاک ثنا وایي د حیواناتو ته وګوره دا حیوانات د الله پاک سزا وایي د اونو ته وګوره دا اون هم د الله تسبیح وایي خو لیکن موږ د هغوی په هغې تسبیح باندې پوهېږو نه لیکن دا اون هم د الله تسبیح وایي
نو اوس د حیواناتو کې وګوره بعضې حیوانات داسې دي چې هغه د الله تسبیح په ولاړه باندې وایي لکه اونو ته وګوره نو دا اونې ولاړې دي د الله پاک تسبیح وایي په ولاړې وایي ټول عمر ولاړې دي فرشتو ته وګوره د دواړو جهانو سردار مبارک چې اسمانونو ته وخت نو بعضې فرشتې په حالت د رکوع کې وي د الله تسبیح یې ویله بعضې فرشتې په حالت د سجدې کې وي د الله تسبیح یې ویله بعضې فرشتې دا ناستې وي لکه په قاعده کې چې انسان ناستي او په مونځ چې خلک کوي نو د الله تسبیح پکې وایي که نه او بعضې فرشتې ولاړې وي نو بعضې فرشتې ولاړې وي په مانځه ولاړې وي څوک په حالت د رکوع کې وي څوک په حالت د سجده کې وي څوک په حالت د قاعده کې وي نو په اسمان کې هم بعضې فرشتې په ولاړه د الله تسبیح وي بعضې د رکوع په حالت کې وي بعضې د سجده په حالت کې وي بعضې د ناستې په حالت کې وي او د جماداتو او د اونو بوټو ته مو ګوره اونې د الله تسبیح وي نو سپیدار ته وګوره ولاړ دی شوې ته وګوره ولاړه ده شنډې ته وګوره ولاړه ده نو دا اونې د الله تسبیح وي خورونو دا په ولاړه باندې وي خو لیکن که غوا ته دی وکتل او چیلی ته دی وکتل نو دام د الله تسبیح وي خو دا ټیټ دی په حالت د رکوع کې وي ټیټ دی او که دی چینجو ته دی وکتل نو دویم د الله تسبیح وي خو سر یې په ځمکه باندې ایښودی دی او که دی غر ته دی وکتل او دی ګټو ته دی وکتل نو دا د الله پاک تسبیح وي خو په ناسته باندې وي نو مونځ الله پاک هغه عبادت پرس که چې فرشتې په کوم حالت کې د انسان د الله تسبیح وایي نو دا مونځګزاره چې ولاړ دی نو په ولاړه دی مونځ کوي د الله ثنا وایي د الله تسبیح وایي نو هغې فرشتو سره هم د عبادت مشابه شو چې کوم یې په ولاړه باندې وایي هغې اونو سره هم د مشابه اونې هم د الله په ولاړه تسبیح وایي دیم په ولاړه باندې لګیا دی د الله تسبیح وایي بعضې فرشتې په حالت د رکوع کې دي نو دی په رکوع کې هم ولاړ دی د الله تسبیح وایي دا انسان هغې فرشتو سره مشابهت راغی او چې دا کم حیوانات دي نو هغه هم په حالت د رکوع کې ټیټ دي الله یادوي د انسان هم په رکوع کې یادوي بعضې فرشتې په سجده باندې پرتی دي الله یادوي د الله تسبیح وایي نو د انسان هم په سجده باندې الله ته پروت دی هغې وخت کې هم دی د الله تسبیح وایي او دې خوا که وګورې نو دا بعضې چینجي وغیره او دا بعضې شیزونه هر وخت یې په ځمکه سر لګولی دی میږي ته وګوره د الله تسبیح وایي نو انسان هم په ځمکه سر لګولی دی بعضې فرشتې په ناسته باندې د الله ثنا وایي او د ګټو ته وګوره دا ګټې هم ناستې دي هر وخت په یو حالت باندې قایم او ناستې دي نو په هغې حالت کې د الله تسبیح وایي انسان هم په قاعده کې هم ناست دی د الله تسبیح وایي جلسه کې هم ناست دی نو داسې عبادت الله په د انسان باندې پرس که چې ټول عبادتونه یې رونو دا راګیر کړل ولاړه باندې د الله عبادت پکار دی غم پکې راله په ناسته د الله عبادت پکار دی هم پکې راله په سجده باندې پکار دی غم پکې راله په ټیټه باندې پکار دی غم پکې راله نو منځونو ډېر زیات اهمیت لري نو د مانځه ډېر زیات اهتمام پکار دی مونځ پرېښودل دا نه دوي پکار نو زمونږ خلک خو اکثر مونځونه نه کوي ښه نو چې مونځ نه کوي نو پریشاني به وي چې ته سار په غرمه باندې راپاسې مونځ نه کوې نو پریشاني به درته وي ښځه به د نافرمانه وي بچې به د نافرمانه وي دا نافرماني پریشانۍ به درته پیښیږي چې مونځ انسان نه کوي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا رب العالمین وی جون به ورله تریخ کم جون چې څوک زما د ذکر نه اعراض وکړي الله وی جون به ورله تریخ کم چې کم انسان الله ته شا کړه الله نه یادي مونځ نه کوي او لیر کړی دی او مونځ نه کوي الله وی جون به ورله تریخ کم جون په یو طریقه به خپې مال به دې زیاتي دولت به دې زیاتي خو زندګي به دې ترخی خوشحالي به نه
نو مونځ پرېښودلو نو دا نه دي پکار او که بیا موږ مونځونه هم کوو نو صحیح به 3 او 4 منټه کې دا مونځ موږ راټول کړو داسې نه دی پکار اهم عبادت دی وخت پکې تېرول پکار دی نو که 2 ملګري په لاره باندې رواني او د مانځه خبره راشي دا یو مونځ کوي یا بل نه کوي نو دا چې کم کوي هم نه په نه باندې حساب دی وایي که مقرب خان جمدیم دی نو په مړ باندې حساب دی دا څه مونځ دی بل ملګري ته یورګه دغه د جومات ته دا مونځ زر زر کومه ښه په قلار به په مزه مزه باندې زو ګپ په لګو نو مونځ زر زر کې او زی به په قلاره قلاره ته لږ دې خبرې ته دې سوچ وکړه که د ماښامې د روجماتې ټیم هم شي ورګه دا مونځ زر زر کو که نه ښه په قلار باندې به بیا ډوډۍ خورو نو ډوډۍ په قلار او مونځ زر زر دا زمونږ مونځ دی 3 منټه او 4 منټه کې او 15 منټه کې تا دا مونځ راټول که انصافداره جومات ته په راتلو باندې څونه وختو لګېده پتلو دې څونه وختو لګېده په اودس باندې دې څونه وختو لګېده د دې مانځه لپاره جامې ته پاکې ساتې چې دا رانه پلیتې نه شي بدن مې داسې ګندنې دا پاک ساتې او بیا د مانځه دپاره تا سره ټیم نشته الوګان خو چیل او ټماټر چې اخلي نو دکاندار سره پاغې باندې لګي په دې راکه او په دې راکه په دې راکه او په دې راکه 15 روپو د پاره به ته 15 روپۍ پرې نیمه ګنټه پاغې باندې جوړه کې اگر ګوتې نه ټماټر د تل نه پکې چي ته غورځي را دا واچوا بوی نه دا باچو موتبه دا چوا دا غې د پاره در سره وښته او د منځ د پاره د سره نشته او بعض امامان هغه ولا ګړز ورکوي یاره مقتدیان په اوږد مونځ باندې خفه کېږي نو نه هغوی وایي الله بله وایي ګردنې مولا د عوامو خو دا خبرې دي وایي موږ به سواره وایي دا مولیان زموږ غویان دي وایي موږ به پې سواره جنت ته ځو نه هغوی خو د مسلمان هغوی جوړ کړی دی که صحیح طریقې سره در پسې مونځ کوي دی که نه کوي دې پیشه او خدای پیشه نه دی کوي در پسې بل ځای کې دی کوي ته د هغه دپاره خپل مونځ مه خرابوه د دواړو جهانو سردار مبارک به چې به صورت فاتحه لستا یو آیات به پاک پیغمبر مبارک په یو سا باندې وي موږ چې د الحمدو نه شروع کو نو سه به صورت فاتحه په یو سا باندې وایو په یو سا هم جایز ده خو لیکن دومره د ولاړو د پروت پکې خیال خو ساته کنه نو مونځ اهم عبادت دی په معراج کې الله پاک پرس کړو زمونږ ائمه پکار دي چې په صحیح طریقې سره مونځ کوي زمونږ په دې بعضې زمونږ خاص کر زمونږ د تورمزو په دې میره کې د مازدیګر دا مونږ ډېر زیات ناوخته کوي دونه ناوخته هم ګورې نه دی پکار ښه هغلته ماشومانو ته سبق ښیي نو د سبق نه پس ورته بیا چې کوم د مانځه نه پس ورته هغه درس بیا ګراني نو بس هغه درس هم ښه ته کې مویزه مونځ به وکړو نو دونه د مازدیګر په منځه کې تاخیر هم نه دی پکار د مازدیګر او د ماښام په منځه کې زیات نه زیات د دې خلکو 1 ګنټه یا 3 په وخت فرق د ګنټه نیم فرق داسې هم نه دی پکار دونه زمونږ د احناف و مذهب پکې دی خو د هغې خو دا مقصد نه دی چې ته بالکل د نور زیړي په وخت کې کوه زمون علما وی د مازدیګر د مانځه نه پس چون کې نپل نه کېږي د نپلو دروازه بندېږي نو په اول وخت کې مه کوه نو د هغې خو دا مقصد نه دی چې ته یې ورپسې بالکل بس هغه نور په پرېوتو شوتې کې نو بیا در باندې نور پروزي نو د چرګ په شان یو څو ټونګي وې نو مونځ زړونو دا خرابول نه دي پکار دا اهم عبادت دی نو د معراج نه چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغی نو جبریل امین ورته 2 ورځې امامت ورکړ چې کوم خلک به د حج دپاره د بار نه راتلل نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به هغې خلکو ته دعوت ورکو او دا خلک به ایمان ته رابلل ځان له د مکې د مشرکانو نه بار به دا خلک ایمان ته رابلل نو په مدینه منوره کې یو 2 ډلې اوسېدې یو د اوس ډله وه او بله د حضرت ډله وه او د دې نه علاوه په مدینه منوره کې یهودیان هم اوسېدل بنو نذیر شو دغه یهودیان دا په مدینه منوره کې یو 3 ډلې د یهودیان هم اوسېدلې خو دومره خبره وه چې دا اوس او حضرت دا زیات او مدینه منوره کې چې کم یهود نو هغه کم اگر چې هغه مالدار خو هغه کم او اوس او حضرت زیات خو دا اوس او حضرت داسې چې دا د جګړو خپل دا د جګړو یو پوچې کمزوري کړي غونتي بل مابین کې به هم جګړې راتلې یو ځل یو جنگ ورته ویل کېږي یو قلا و بعاث د هغې نوم دی نو په هغې قلا باندې دوی په سوونو کاله په هغې باندې جنګ کړی دی په هغې قلا باندې
په هغې باندې ډېره موده جنګ وکړه او چې یو کس به کله مړ شو نو بل کس ته به یې ویې ګورې داسې پروګرام به وکړې زما نه زوی ته به یې ویې وایي خپل حق به مې درته نی بخلې که پرس خپل حق به مې درته نی بخلې که دا دې ونه ګټله نو بیا به زوی لګیا شو جنګ به یې کوو نو شپږ شلې کاله په دغه یو قلا باندې خپل مابین کې جګړې کړي دي شپږ شلې کاله بیا دوو کسانو په اس باندې مقابله و اس یو هلکه که ما مخکې که ماله به انعام راکړې که تا مخکې که تاله به در کوم نو چې په اس باندې مقابله وه نو د هغه یو کس لږي شو نو د هغې بل کس د اس په دې مخ باندې یو سپېړه په منډه کې ورکړه چې د ده د اس رستو شي او زما د استی مخکې شي زما په خیال چې شپېته کاله سو په هغې باندې جنګ شوی دی نو د یو کس په دغه کې په پټي کې د کیکر اونه وه نو په هغې کې چېته کمترې جال اچولې او اګې پکې وې نو د بل کس اوښه راله نو اوښه خامخا څانګې پسې خوله ور اوچتئ نه هغه څانګې یې خوړه نه هغې راښکته کړی د کمترې هغه اګې ترې راپرېوتې هغه ماتې شوې نو د پټي مالک راغی اوښې والا ته وایي چې ښه زما د کمترې زما په پټي کې پناه غوښتې وه او امن یې غوښتې و ځان لی کور جوړ کړی و نو ستا اوښې څانګه راښکته کړه اګۍ یې ماتې شو هغې لی هغه کور روان کړ نو تور یې اوچته کړه خو چې ډش شو نو اوښې لی یې راوبروله هغه ورته صاحب داره ظالمه دارې څه چل وکړه اوښه دې راله په توره باندې وواله نه هغه توره اوچته کړه نو چې ډش شو نو دغې د پټي مالک لی راوبروله د پټي هغه مالکان د هغه نورو رشته داران راله او دا بل یې مړ کړ په کلونو په هغې باندې جګړه شوه دا د شیطان رونه هغه کرتبونه دي خلق یې په دې خپل مابین کې اخته کړی دی او خلق یې په دې خپل منځ کې اچولی دی الله دې د شیطان د چټلونو نه محفوظ وساتي یو سړي بهر وخت وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله باندې د شیطان نه پناه نیسمه شیطان ورته ویل صاحبداره ده نور خلک یې مویي خو ته خو هر وخت ما یادې خیر تا سره ما کړي څه دي روزانه ما یادوې ورته ویې تا خلک ته به برباد کړي څه چلم کړی دی څه چلم کړی دی خلک جنګ کوي چې مړی کوي نو دا کلاشنکوف په له موږ ورکو دا تاسو چې زنا کوئ نو دا درته موږ وایو چې پاسه وته دا غلا چې کوئ نو دا د شپې موږ را پاسو هر څه په خپله باندې کوي او راتپې یې په موږ باندې هغې سړي وی واقعي دا خو دا جنګ جګړې او دار سمنګ کو ځکه شیطان خو ډېر هوښیار دی سړی یې راګیر که او یادو شیطان نه هغه ورته وایي دا ورته وایي دا ستا پکې څه کردار دی مړه وایي زه خو داسې ګوته راکاږم او ورته وایي په دې ګوته رې پې نه شوم ورته وایي راځه نو بازار ته یې بوته نو یو دوکاندار نو د هغه په شا توګې ګوته ښکته کړه او داسې ګوته راښکه وایي ګوره ما ګوته راښکه نور هر څه په خپله کوې دا سړی ولاړ دی نو په دې کې اوس هغې شاتو له چته دا مچان او دغه ماشي راځي هغې له هغه راله چې چرمخکۍ ورته وکتل خو چې دا زما خوراک دی نو بس هغه چرمخکۍ هغې ماشي مچ پسې راکوز شوه دې خوا دغه او د سړي په دغه ساتلی او ځان سره سپی راوستی دا پیشو و پیشو نو چې پیشو کتل نو پیشو هغې چرمخکۍ پسې ور ټوپ کړی چرمخکۍ یې خوړه یو سړی راغلی دوکاندار له سودای غشته هغه سره سپی و چې هغه وکتل چې دا خو پیشو ور ټوپ کړی نو هغه هغې پیشو پسې ور ټوپ کړي هغې پیشو یې چمغړه ته رونیوې خوړه دوکاندار په چغې جوړ کې سپی دې کنټرول کا سپی دې کنټرول کا انصافدار پیشو مې دوکان کې مه ګوله ساتلې د پیشو یې راله ماته کړه هغه وی څوکم بس زما اختیار خو نو دوکاندار داسې چلو که چې توره اوچته که خو چې غره شو نه هغه سپی و ما لې پیشو مړه کړه هغه ورته انصافداره دا خو مې د سوکۍ لپاره ساتلی ګړو چیلوم سوکۍ د شپې مالم سوکۍ کوي دا دې څه چلو که تورې اوچته کړه چې غره شو دوکاندار لی راخلاصه کړه د دوکاندار خلک راله هغه سړی یې مړ که د هغې سړي خلک راله خپل مابین کې جګړه جوړه شوه شیطان ورته وی دا توره ما وچلوله تورې م په خپلې وچلولې او ما خو صرف ګوته راښکلې وه هغه ورته وی خدای دې تباه که پته ولګېده چې چل خو ټول دې ګوته کې دی نو دا شیطان ګوته راکاږي او سی به خلک اخته شي نو التم شیطان ګوته راښکه بس هغه ورته وی ګوته یې راښکه ولا چې دغه یې جوړ کړه چې دا خو د مرغۍ او د کمترې ستا په دغه کې پنۍ غوښتې او د اوښې بس هغه جاله ختمه کړه نو د هغې نه جګړه جوړه کړه نو اوس او حضرت دا خپل مابین کې جګړې ډېرې کړې نو کمزوري شوي
نو د حضرت قبیلې کسان راغلي مدینې منورې ته او د دواړو جهانو سردار مبارک به خلکو ته ځان له د مکې د مشرکان نه پټ دعوت ورکو. نو دغه شپږ کسان چې کله علیه السلام دوی سره کېناسته او پاک پیغمبر مبارک ورته خپل نسب بیان که او دغه کسان یې د ایمان ته راوبلل. نو د اوس او د حضرت چې به کله د مدینې منورې یهودیانو سره جګړه راله نو هغه یهودیانو به ورته وی د آخر زمانې پیغمبر به راځي د هغه به دا نومي د پلار به دا نومي د نیکه به دا نومي د هغه شکل داسې دی د هغه داسې دی د هغه صفتونه به بیانول او موږ به هغې پیغمبر باندې ایمان راوړو او تاسو به د عادیانو په شانتې هلاکو. نو چې کله دا شپږ کسان د اوس د دواړو جهانو سردار مبارک سره کېناستل د پاک پیغمبر مبارک ورته قرآن هم وورو پاک پیغمبر مبارک ورته ایمان ته هم راوبلل الله ته هم راوبلل د رسول الله مبارک خبرې واورېدې بس پوه شو. یهودیانو خو چې موږ ته کم صفتونه د کم پیغمبر بیادول چې دې صفت دی دې صفت دی دې صفت دی نو هغه صفتونه خو په دې سړي کې ټول شته پته ولګېده چې هغه پیغمبر خدا دی اسې نه یهود خبر نشي هغه یهود هغه را باندې چېته مخکې نشي هغه چېته مخکې ایمان راونړي بد دغه شپږ کسان رب العالمین ټک دوار الله پاک مسلمانان کړل. دا یولسم کال د نبوتو په دې باندې الله پاک دا مسلمانان کړل. پاک پیغمبر مبارک ته وی د الله رسوله زمونږ یهودیانو سره جګړې مګړې راځي نو که ستا خوښی او موږ یهودیان هم دې دین ته راوبلو او هغه هم الله پاک مسلمانان کړل اختلافات او جګړې به هم ختمې شي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ډېره زیاته ښه ده. دا شپږ کسان چې کله لاړل نو هغې ځای کې داسې کور پاتې نه شو چې دوی هغې ته د دواړو جهانو د سردار مبارک پیغام نی رسولی. په بل کال باندې بیا 9 کسان رالل 12 کسان رالل او چې دا کم شپږ کسان راغلي وو اسعد ابن زراره رضی الله عنه عوف ابن حارث رضی الله عنه عقبه ابن عامر رضی الله عنه رافع ابن مالک رضی الله عنه عباده ابن صامت رضی الله عنه دا تقریبا دا کسان دا رالل او دا مسلمانان شو. نو په دویم کال باندې چې بیا رالل نو 12 کسان رالل 15 پکې دا زاړه رالل 9 کسان ورسره نوي رالل او په مینا کې یو غونډه د عقبه غونډې ته ویل کېږي نو دې ته ویل کېږي بیعت عقبه ځکه دې خلکو د دواړو جهانو سردار مبارک سره د دغې غونډې په خوا کې بیعت کړی نو ځکه ورته بیعت عقبه وایي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک سره ټیم مقرر کړ نو د شپې پاک پیغمبر مبارک ورغی او دغې 12 کسانو پاک پیغمبر مبارک سره بیعت وکړ بیعت عقبه ثانیه ورته ویل کېږي دویم. نو چې کله دوی بیا رسختېدل او تلل نو د دواړو جهانو سردار مبارک مصعب ابن عمیر رضی الله عنهم ورسره ولېږه او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنهم ورسره مدینې منورې ته ولېږل چې زه دا به خلکو ته د مانځه طریقه هم ښیي خلکو ته به قرآن هم ښیي او دا خلک به دین ته هم رابلي. نو دا دواړه صحابه دا مدینې منورې ته لاړل نو اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او دوی هغې ځای کې هغه سره دیره شو هغه به ورته خلک راټول کړل نو چې کسان به یې ورته راټول کړل هغې کسانو ته به د قرآن حکیم تلاوت هم کو او هغه کسان به ایمان ته رابلل ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک هم چې دوی رالل نو دوی ته وی تاسو به سرقه غلا به نه کوئ غصب به نه کوئ دغه رنګې زنا به نه کوئ خپل بچي به جمدي نه ښخوئ او د دې نارواو نه به یې منې کول او زما خبره به منې. نو هغې ځای کې مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته به کسان راټولو او ماشومان به هم راتلل ښځې به هم راتلي هغوی ته به د قرآن تلاوت کو خلک به الله پاک مسلمانان کول. نو د اوس قبیلې سردارو او د هغه نوم حضرت سعد رضی الله عنه نو دغه سعد رضی الله عنه یو بل ملګری اسید ابن حذیر رضی الله عنه هغه ته وایي اسید لاړ شه او داسې چلو که د اسعد پسې ورشه د هغې مکې مکرمې نه یو سړی راغوښتی دی او هغه راوستی زموږ د ماشومان او د ښځو نه خو بېوقوفان جوړ کړي دي هغه دین یې راوړی دی چې موږ یې خورو نه. حضرت اسید رضی الله عنه راغی او توره ورسره یې ده
او اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته وی که زما د خاله او د ترور بچی نه وی کنه نن به مې د په دې توره باندې دا سر والو. مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته وی زه وی دا غزه نه راغلی زمونږ د ښځو د ماشومان نه دی بېوقوفان جوړ کړي دي هغه دین ته رابلې چې کوم دین زمونږ نه دی خو هغه دې راپسې راوړی دی. مصعب ابن عمر رضی الله عنه د اخلاقو نه کار لري ځکه دین خورېږي په اخلاقو به خورېږي. بس هغه ورته وایي داسې چل دی چې ته کښېنه چې زه کومه خبره کوم هغه ته واوره که ستا خوښه شوه خو ډېره ښه پخه که دې خوښه نه شوه نو چې بیا ته څه نو دی ورته وایي اسید ابن حضیر رضی الله عنه هلکه دا خو د انصاف خبره وکړه توره یې کېښوده په ځمکه هغه ته یې وایي ته څه وې هغه ورته د قرآن حکیم آیاتونه ووې او بیا چې څنګه هغه واورېدل وایي ما احسن الکلام څه ښکلي کلام او خبرې دي ځکه پته ولګېده چې دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د عرش نه راغلي دي سمدستي کې لارې پیدا کوي. او نورې خبرې م ورته وکړې چې زمونږ پیغمبر وي غلا به نه کوې زنا به نه کوې ډاکه به نه کوې لونه به جمدی نه ښخوې قتل به نه کوې. سمدستي ورته وي ستاسو په دې دین کې د داخلېدو طریقه څه ده؟ مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورته وي اوبه لامبې پاکې جامې به واچې او کلمه د شهادت به وي او مونځ به وکې بس هغه ولامبل پاکې جامې واچولې او کلمه د شهادت وي او د منځ چل یې زده کړي او 2 رکعته مونځ یې وکړ. هغلته سعد ابن معاذ رضی الله عنه په تمه ناستې ملګري ورسرې دي چې کله دې سینګ ورغی که نه وایي قسم دی چې سړی سینګ ګتلې وغه شانتې نه دی مخې خو بدل دی ورته یې وایي څه چل دی وکړه دی ورته وایي یاره داسې خبرو کې څه نقصان نو هغه سمې خبرې کولې وایي کښېنه مړه چې ما څه پسې لېږلې وې زما خبره دې اړونه منله توره په خپله باندې سعد رضی الله عنه واغېسته او دغلته د اسید رضی الله عنه ته مصعب ابن عمر وایي یو بل کس ته سعد که هغه مسلمان شو که نه نو د هغه ټوله قبیله به مسلمانېږي یو به هم نه پاتې کېږي هغه دله رالیږم هغه مسلمانول پکار دی. نو د سعد رضی الله عنه توره واغېسته د اوس قبیلې سردار دی چې توره یې واغېسته روان شو چې ورغې مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته وکتل. مصعب ابن عمر رضی الله عنه معمولي سړی ګورې نه دی ښه ډېر لوی سړی دی د حضرت حمزه رضی الله عنه په خوا کې چې کم قلا کې او کم ځای کې احد سره خوا کې د هغه قبر دی مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورسره ښخ دی. یو ځل په مدینه منوره کې د دواړو جهانو د سردار مبارک مخې ته د مصعب ابن عمر رضی الله عنه تیر شو نو چې پاک پیغمبر مبارک د مصعب ابن عمر رضی الله عنه جامو ته وکتلې نو په جامو کې ټوټې لګېدلې وې جامه چې وشلېږي نو د سرمنې وغیره دا ټوټې پکې لګولې وې دا جز جامې هم نه وې. نو زموږ ښکلی پاک پیغمبر مبارک وجړل او د سترګو مبارکونه د علیه الصلاة والسلام اوښکې روانې شوې. هغه حالت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته رایاد شو چې مصعب ابن عمر خو د یو مالدار انسان بچیو دی خو ډېر زیات نیازبینو او دی خو چې به په مکه مکرمه کې ګرځېده نو یو جوړه به د 12,000 دراهم واچوله. نن چې ایمان راوړو مسلمان شوی دی نو نن د عجز په جامو کې ټوټې لګېدلې دی حالت دی نو هغه حالت ورته رامخکې شو او د ده حالت ته وکتل نو یې جړل. الحمدلله چې سړی د الله د رضا دپاره هر څه قربان کړي د الله شکر پې پکار دی. نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه پسې دغه سعد ابن معاذ رضی الله عنه راغی توره ورسره ده پاسه مړه زمونږ د دې ماشومانو او ښځو نه دې دا بېوقوفان دې جوړ کړي دي هغه دین دې راوړی چې موږ یې نه خوښو. هغه ورته وایي ګوره دا زه چې کومه خبره کوم نو ته یې واوره که سمه او خوښه دي شي خو ډېره ښه پخه که نی نو چې ته سوې هغه به کوو که نه. دی ورته وایي لکه مصعبه دا خو د انصاف خبره وکړه توره یې کېښوده د قرآن آیاتونه یې ورته ولوستل چې هغه د قرآن آیاتونه واورېدل. قرآن خو د انسان په لاره پړه کې لارې کوي او د پاک پیغمبر مبارک د خولې مبارکې نورې خبرې ورته وکړې ورته یې ویې مصعبه په دې دین کې د داخلېدو طریقه څه ده
ورته یو به لامبې او پاکې جامې به واچې. دغه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه ولامبل او پاکې جامې واچولې او کلمه د شهادت وي. یا خو د اسلام د ختمولو لپاره راغلی دی چې دا دین ختمومه، او یا چې کلمه د شهادت وي. او سعد ابن معاذ رضی الله عنه وفات شو نو د روح برختو لپاره د الله عرش حرکت کړی دی. او یا زره پرشتې د سعد بن معاذ رضی الله عنه په جنازه کې شریک شوي دي. او د دواړو جهانو سردار مبارک چې په جنازه کې ته نو د خپو په دې ګوتو باندې روان وي، دومره پرشتې راغلي ده په جنازه کې شریک شوي دي. د ایمان د برکت الله کم مقام ورله ورکړ. بس سعد رضی الله عنه لال خپل قوم ته د قوم چې څومره خلکو بنو عبد الاشهل غټه قبیله وه، هغوی ته وی وی تاسو نه تپوس کوم په تاسو کې د څنګه سړی یم. هغوی ورته وی ته زمونږ سردار او که مشوره ده نو ستا مشوره ده، ستا مشوره منلی کېږي. ده ورته وی ما د هغې سړي خبرې واورېدې، د هغه پیغمبر دی چې یهودیانو بیا صفتونه بیانول او هغوی بیا موږ ته ذکر کو، او چې دا کمې خبرې وکړو دا کم کلام مې واورېد دا د الله کلام دی. زه خو مسلمان شوم، کلمه د شهادت مې ووې، او چې تر څو پورې تاسو اسلام نه راوړې قسم یې وخوړو یو کس سره به خبرې نه کوم. آغا بنو عبد الاشهل قبیله رب العالمین ټوله مسلمان کړه. صرف یو کس پکې پاتې شو چې هغه مسلمان نشو. هغه د احد په میدان کې هغه بیا چې احد کله رسول الله مبارک ته نو هغې وخت کې مسلمان شو او مسلمان شو او د احد په میدان کې شهید شو. هغه صحابي دی چې نه منځ کړی دی، نه حج کړی دی، نه بل څه کړی دی، مسلمان شو او شهادت ورته میلو شو او جنت ته رب العالمین ورساو. نو رب العالمین په مدینه منوره کې په مزه مزه باندې دا اسلام خورو، خلق مسلمانېدل. بیا په دریم کال باندې بیعت عقبه شوی دی. بیعت عقبه ثالثه ورته ویل کېږي. بیا هم اوس او حضرت او نور ډېر خلکو چې هغه د مسلمانان نو او ډېر کسان مسلمانانو نو 15 او یا کسان رالل، 3 او یا سړي او 2 ورسره ښځې، دا 15 او یا کسان دا مسلمانانو، دا 3 او یا سړي مسلمانانو، دا 2 ښځې مسلمانانې وې او دا مدینې منورې ته رالل. دا د نبوت دریم کال دی. نو چې کله مدینه منورې ته رالل او په خپل مابین کې وي موږ دې په مدینه منوره کې یو او دې ځای کې الحمدلله اسلام خور شو او د دواړو جهانو سردار مبارک ته د مکې مکرمې د غرونو په منځ کې ګرځي. څوک دې خبرې ته غوږ نږدي، یو دیم دې که ورکوي او بل دیم دې کې ورکوي او موږ د دلته خوشحالی زندګي تیرو. موږ یې دلته ولې ځان له نه راولو؟ هغوی سره قدر نشته، موږ سره خو قدر شته که نه. نو په دې نیت را روان شو چې بل بیعت به مکو او د دواړو جهانو سردار مبارک له به دعوت هم ورکو. پاک پیغمبر مبارک په ځان سره مدینې منورې ته بوځو. انشاءالله وخت برابر دی. نور خبرې الله دې توفیق راکړي. آینده جمعه کې به حکم دعا وکړي. یا الله زمونږ نه راضي شي، الله موږ د خپل قهر نه وساتي، الله موږ د خپل عذاب نه وساتي. دواړو جهانو خیر راله پروردګار راکړي. زما یو بچی دی تاسو ته زویم احمدی نوم دی، محمد احمدی نوم دی خو په احمد مشهور دی، بیمار دی یو بچی. دعا ورته وکړي الله دې روح صحت نصیب کړي، الله روح صحت وله ورکړي، الله روح صحت وله ورکړي. پروردګاره دا بیماري ترې لرې کړي او زما دا چې څومره ماشومان دي دعا ورته وکړي الله دې ټول له روح صحتونه ورکړي، الله دې اوږده اوږده عمرونه ورکړي، الله دې بوډاتوب ته ورسولې کړي او الله دې راته عالمان کړي، الله دې محدثین او مفسرین دې الله پاک جوړ کړي، الله دې قبول شوی عبادت توفیق ورکړي. الله دې ستاسو بچیم دیندار کړي، الله هم بچي دیندار کړه، الله دې ستاسو بچیم عالمان کړي، الله خپل مابین کې د اتفاق او اتحاد زندگی نصیب کړي، الله د خپل قهر نه مساته، د خپل عذاب نه الله محفوظ وساتي، الله د شیطان د سکیمونو نه او داغه د وسوسو نه او داغه د کرتبونو د سکیمونو نه الله ته محفوظ منګه ساتي. الله زمونږ بچي زمونږ زنانه، الله زمونږ د مور پلار چې څومره اولاد دی نو سي دی الله د شیطان د سکیمونو نه محفوظ وساته.
وساته الله د دې زمانه چې کم پیتن دی الله د هغې نه محفوظ وساته الله د هغې نه محفوظ وساته الله زمونږ چې څومره ګناهونه کړي دي الله په هغې باندې د عفو قلم راکاږه الله زمونږ ګناهونه پروردګاره مونږ ته معاف کا الله دا ایمان دی راله په مفتو کې پروردګار را کړی دی الله مونږ په مفتو کې وبخه الله مونږ په مفتو کې وبخه الله زمونږ نیک اعمال پروردګار نشته الله زمونږ د ګناهونه پروردګار په نیک اعمالو باندې بدل کا الله زمونږ ګناهونه په نیکو اعمالو باندې بدل کا الله زمونږ ګناهونه په نیکو اعمالو باندې بدل کا الله که ته مونږ وبخې او زمونږ ګناهونه پروردګاره ته معاف کې نو ستا دشمن شیطان هغه ابلیس او د هغه بچي به ذلیل او رسوا شي به خفه شي الله ستا محبوب د دواړو جهانو سردار مبارک ته به فرشتې لوی پروردګاره ستا محبوب او د دواړو جهانو سردار مبارک او د مدینه جانان به خوشاله شي الله د مدینه منورې جانان الله خوشاله کا الله زمون گناهونه معاف کې او الله خپل د دشمن شیطان الله دا ذلیل او رسوا کې الله موږ د خپل عبادت توفیق راکې الله د قبول شوی عبادت توفیق راکې الله زمون اعمال د ضایع کېدو نه وساتي الله زمون اعمال د ضایع کېدو نه وساتي الله موږ د سمعت او د ریا نه وساتي الله موږ د سمعت او د ریا نه وساته الله موږ د سمعت او د ریا نه وساته الله زموږ اعمال قبول کړه الله زموږ اعمال قبول کړه الله د ایمان د زوال نه محفوظ وساته پروردګار الله د ایمان د زوال نه محفوظ الله زموږ د زړه ارمان خو ستا دیدار دی پروردګار نو خدای مکه کې بیمان مړ شو الله ستا دیدار نه به محروم شو الله د ایمان دا نعمت هم نصیب کې الله تارا کړی دی او الله پروردګار ته زمونږ ایمان نصیب کا ایمان هم نصیب کې الله د ځان کدن په وخت کې چې شیطان راشي او مونږ دوکه کوي الله د هغه د اغوا نه مساتي الله د هغه د دوکه کول نه مساتي الله زمونږ هیڅ طاقت نشته الله که مونږ دی او کو دس دی دریا نه ډک دي د خودر د الله که زمونږ بیانونه دي او که تقریرونه د خودر د الله تی قبول کې الله تی قبول کې الله زمونږ د خبرو نعمت ته خیر رسول کې الله من کې اخلاص پیدا کې الله من کې اخلاص پیدا کې پروردګار الله من کې اخلاص پیدا کې الله د صحابه په نقش قدم هم بوتلی کې الله حق قدم نصیب کې چې کوم د پاک پیغمبر مبارک د صحابه و الله د رسول الله مبارک د صحابه و قدم نصیب کې الله هغه دو او یا ډلې چې کومې به جهنم ته ځي الله هغې کې موږ میثابه او هغه ډله چې پروردګار هغه ستا او ستا د پاک پیغمبر مبارک او د صحابه او تابع د هغې کې میثاب کا جنت والا کې میثاب کا الله د ځان کدن د سخت نه محفوظ وساتي الله د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي الله په داسې وخت کې موږ د صوبه چې تر راځي الله د سجدې په حالت کې رانه صوبه الله د سجدې په حالت کې رانه صوبه الله د سجدې په حالت کې رانه صوبه داسې حال کې رانه الله صوبه چې تر راځي الله چې تر راځي الله د قیامت د ورځې او د محشر د ورځې د سختونو محفوظ وساته الله د هغې تکلیفونو محفوظ وساته الله د محشر د ورځ هغه اوږده ورځ په موږ باندې د 2 رکعاتو د نفلو په برابر باندې تېره کړي الله هغه کسان چې ستا د عرش د سوري بلاندې به ناست دي الله هغې کې موږ پروردګار حساب کې هغې کې الله موږ حساب کې الله هغې خلکو کې حساب کې چې د نورو خلکو شفاعتونو سپارشونه به کوي الله چې کم خلک به په جنت کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ګاونډیان دي الله هغې کې حساب کې الله چې کم کسان بستا دیدار کوي الله هغې کې حساب کې
الله خپل دیدار هم نصیب کې الله ستا دیدار ته شوق دی پروردگار خپل دیدار هم نصیب کې الله ستا دیدار هم پروردگار نصیب کې او دا چې کوم زمون په د مدرسه او ډیګرام جران دي سره اداره الحديث والقران الكريم الله قبولیت او مقبولیت ورته ورکا الله خیر ته پروردگار خور کې الله زما غاړه پکې د بندې درونه الله محفوظ وساته الله غاړه مې پکې د بندې درونه محفوظ وساته او په بارا پرورې باندې د ماسپخین نه پس زمونږ د مدرسې تقسیمی اسناد به ان شاء الله شیخ صاحب بمرادی شول حدیث مولانا محمد ادریس صاحب مفتی صاحب تم دعوت ورکړي او دغه رنگ دیر بابا جی ته دی غوی بمرازي الله دې هغه پروګرام په خیر باندې وکولي کی په خیر باندې او تاسو ټول مرګرو ته دعوت ان شاء الله تاسو بمرازي الله دې په خیر باندې وکولي کی او الله زما دې مدرسه کې غاړه د بندې دونو ساتل کې چې غاړه مې پکې بند نشي الله غاړه مې پکې د بندې دونو ساتل کې الله سمره طالبان چې پکې سبق وای الله هغه ټول پروردگار د زوال د ایمان نو ساتل کې د سمره خلکو بچی چې پکې سبق وای او موږ سره د قیامت پورې پکې کم ماشومان سبق وای هغه ماشومان هغه لکان او داوی والدین الله د دې مدرسې د سبق د وجنه زوال د ایمان الله محفوظ وساته الله زمونږ راضي شي په مابین کې د اتفاق او اتحاد زندگی نصیب کې په مابین کې الله اتفاق او اتحاد زندگی نصیب کې اخر وخت کې الله په خلیدا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم